نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون صدق الله العظيم. دا سورة الانعام دی اتم سپاره دا او رکوع نمبر 14 به شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې آیاتونو کې فرمایي یا معشر الجن اے گروہ جن والانس او انس علم یاتکم رسول آیا نو راغلی تاسو ته رسولان منکم ستاسونا یقصون علیکم آیاتی چه اورول به تاسو ته زما آیاتونه وینذرونکم او یراولی به تاسو لقاء یومکم هذا د پیشه د دې ورځې قالوا شهدنا نو دی به وی چې مونږه گواهی ورکو د دې خبرې علی انفسنا پخپل د خپل ځان خلاف وغرتهم الحیات الدنیا او اصل کې په دوکه کې اچولی دی زندګي د دنیا لرا وشهدوا او دی شهادت یعنی گواهی ورکوي علی انفسهم پخپل ځانونو باندې یعنی شهادت ورکی پخپل ځانونو باندې انهم كانوا کافرین چې بلا شبه او شک دی د کافرانو ندی یعنی کفر به کولو او دی کفر کون کی په دنیا کې دا الله سبحانه وتعالی اشاره کوي ورځ ته فرمایي د قیامت پر ورځ باندې چې کله الله سبحانه وتعالی انسانان او جنات ټول ځان ته ودروي او بیا مخ ته ټول ولاړی نو الله به سوال کوي او بیا به دا تاسو کوي چې اے انسانانو او جناتو تاسو زما رسولان نو راغلي او زما پیغام نو در رسوله او نو الله پاک فرمایي چې دوی په خپل دا گواهی کوي په دغه ورځ باندې په خپل ځانونو باندې چې بالکل راغلي وږي خو موږ بس په کفر کې اخته او موږ د دنیا ژوندۍ چې کوم دی نو هغه په دوکه کې چولیو. لہذا الله سبحانه وتعالی دغه فرمایي چې دوی بداوي چې په دوکه کې موږ خپل د دنیا ژوندګانې اچولیو بس وجه دغه ده نو دوی په هغه وخت کې په خپل ځانونو دلته کې اوس یو خبره دا پیدا کیږي چې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د جناتو او د انسانانو نه دواړو به تاسو نه کیږي. بل خبره به دا کیږي چې الله ورته وایي چې تاسو ته پیغمبران چې تاسو نه مونږ درلېږلیو نو هغه تاسو ته زما خبر نو دروړي یعنی اوس مون قرآن شریف وایو مون ته پته راځي دا الله کلام دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی
نو دا خبره خو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړې، بیا صحابه راوړې، د صحابو نه پس تابعین تبع تعین او داسې مشران او داسې تفسیرونه زموږ مخې ته پراته دي. نو دا خبره پیدا کیږي چې یعنی پیغمبران آیا په انسانانو کې خو راغلي دي او هغه په سرو کې راغلي، په ښځو کې پیغمبران څوک هم پیغمبر نشته. په جناتو کې پیغمبرانو نو په دې کې دوه رایې دي. ډېر خلک وایي چې نه په دې کې پیغمبران نو، خو ډېر مفسرین وایي چې نه په دې کې او. خو په جناتو کې کله چې د انسانانو نه دی مخکې لکه دا خو د انسانانو په زرګونو کاله مخکې الله پیدا کړي دي او دوی باقاعده په دې ځای باندې اچو، دوی کې پیغمبران هغه وخت کې الله پاک را لېږل. خو کله چې دوی بیا د دوی بادشاهت ختم شو د ځمکې نه او دوی هغه تسلط په ځمکه باندې ختم شو، الله دوی کې پیغمبران بند کړ، خو دوی یې تابع کړ د انسانانو د پیغمبرانو. دوی ته بیا دا حکم شو چې بی تاسو به انسانانو کې چې کوم پیغمبر راځي، چونکې تاسو انسانان وینئ یو هغه تاسو نشئ لیدی. مخکې خو چونکې الله سبحانه وتعالی دوی کې ځکه پیغمبران را لېږل چې په دوی باندې دلیل قایم شي، په ورځ د قیامت حجت پې قایم شي چې دوی انکار ونه کړي چې موږ ته خو پته نشته. چې کله بیا د انسانانو سلسله آدم علیه السلام نه شروع شو، نو د هغې نه پس بیا الله ورته دا حکم وکړو چې تاسو انسانان وینئ او انسانان تاسو نه ویني، نو لہذا تاسو به د دې پیغمبرانو تابع یئ چې کوم په انسانانو کې راغلي دي، او تاسو به هغه د هغه نه چې څنګه خبر واورئ نو هغه به بیا تاسو کې خپل چې کوم علما وي نو هغه به باقاعده دغه کېږي او هغې به دغه کېږي. یو زمونږ یو ملګری و مونږ سره هغه راته دا خبره کوله چې وایي زه یو ډېر پاکدامنه انسان و استاد چې او هغه له به باقاعده پیریان هم سبق له راتله، نو هغه به ما ته وایي چې هلکه دې خوا مه راځه، دلته کې جنات ناست دي په دې رو کې دې دیوال سره، لکه تاسو مه کښېنئ، بس دلته کې به سړي هغه به بیا منې کول چې دې تاسو مه کښېنئ، تاسو دې خوا کښېنئ. هلته به یې ناست و، بیا خوا سړي هم نه پرېښود، چېرته په دې خپه کښېنئ، په دې باندې چېرته دغه کښېنئ، دوی له تکلیف ورنه کوي، دوی دلته ماله راځي سبق پړاوولو له راځي. نو شته انسانانو کې دا شته کشف والا الله سبحانه وتعالی له کشف ورکړي وي او چې الله ولیان وي نو هغه بیا هغې ته الله پاک یعنی دا دغه ورکړي تصرف چې هغې بیا جنات ویني ګوري او هغې په مختلف شکلونو کې هغې ته ظاهرېږي، هغې نه سبق یې زده کوي هغه کوي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو پیرا داسې کار وشو چې یو صحابي سره ووتو د کور نه او په دې کې بیا یو خاص ځای ته چې ورسېدلو، هلته یو صحابي نه داسې کرښه تاو کړه، ورته یې چې ګل د دې ډېرې نه بار نه شي، د دې ګل ډېرې نه به بار کېږي نه، کرښه رسول علیه السلام د دې صحابي نه یې تاو کړه، ورته یې چې بس همدلته کښېنه زما په انتظار او زه راځم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لږ ډېر مخکې لاړو او هغلته کې بیا چې کوم دی نو څه وعظ نصیحت یې وکړو هغلته کې او جنات راغونډ شوي او هغه وعظ نصیحت چې رسول علیه السلام هغې ته وکړو نو هغې ته تبلیغ وکړو او هغې ته دعوت ورکړو. بیا هغې ته دا حکم وکړو چې ستاسو دا په دنیا کې خواره شي او ټولو خلکو ته دا زما دا پیغام ورسوئ چې په خلکو باندې حجت قایم شي او پیریانو ته. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس چې راغو نو هغه صحابي بیا وی چې یاره ما خو ځي ستاسو خبرې څه لږې لږې اورېدې خو زه نور په پته پوه نه شوم چې دا څه چلو. ورته وایي چې دا ما پیریانو ته هدایات بیانول او هغې ته مې کلام الله بیانولو او هغې ته مې دعوت ورکو، اوس به هغې په ټوله دنیا کې دعوت خورئ. بیا صحابي ته ووایي چې دا دې دپاره چې تاسې نه راغلی وې او تا په چا ته خو وینې نه نو ته په چا باندې به خپه ایښې وه، چا څوک به لاندې شوي وو، هغې ته به تکلیف رسېدلی او بیا مسله جوړه وه. لہذا د دې دپاره شاړ ځای ته داسې نه دي تلل پکار، شاړ ځای ته داسې نه دي تلل پکار، د هغې نه مخکې د خپل کلمات دي هغه به ووایي بیا به هغلته ځي. شاړ ځای دا شو چې لکه باتروم هم دی، دام په شاړ ځای کې راځي، اکثر دوی په باترومونو کې وي. مونږ ته د باتروم دا کلمه چې رسول علیه السلام ښودله که نه،
د رضی د پاره خو اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا الله ز پناه واړم پتا سره د جناتو او خزو او سړونه خبره ته وکړه کنه بیا به ځکه کنه خدا کلمه چې اوه او په غسخ په سره بدن نشي نو دای که چې تا خو دی خو نه دی زرا غزه پری دی وتا تفریدی ته بلاشي باتروم باټین کې بیا واپس روزي بیا به کلمه وای الحمدلله بیا وای او الحمدلله الذي اذهب عن الاذى وغفاني کو ټول چاله نور کې نو الحمدلله الذي دا بسوای کنه نو دا چې کله وای بس بیا بار روزي بس بیا چې کوم دین په خیخ په سره بروزي په ګسخ په سره بدن نکیږي نو دغه ته جنات دی یا ویرانی ته زینو کدا کلمه تاسو وای نو هغه با خو دی خوښ تاسو ته بلار درکې لہذا د دې لپاره دا ضروری خبره نو دلته کې خبره ټوله دی پورې راغی چې دلته الله سبحانه وتعالى خطاب فرمایي چې یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم ټولګیا د جناتو د انسانانو دلته الله پاک جن مخکې لفظ استعمال کړي ولې چې جنات مخکې د انسانانو دنیا ته راغلي دي او دایمه مالته کې په د معشر به بیا موږ وینو او موږ هم ویني دلته خو موږ نه وینو کنه الته بیا وینو او بیا ودی ولاړی الله مخې ته ودی دوارو نه براسو تاسو د دوارو ټولګونه مکیږي الم یاتکم رسل آیا نور غری تاسو ته زما رسولان منکم چې مستاسو یعنی تاسو د بدنونو یو کوسون علیکم چې بیانول به آیات زما آیاتونه وينذرونکم او يرون به تاسو د لقاء یومکم هذا د ورځنا چې دا کوم اوس راغلی د تاسو ماته مخامخ ولاړی دی ورځنه نه يرولې نبی الله پاک قالوا شهدنا دی وای چې مونږه گواہی ورکو علی انفسنا تخفل ځانونو باندې التبسو دروغ ویل نشي او بیا وای چې وغرتهم الحیات الدنیا او په دوکه کې اچولې دی د ژوندون د دنیا وشهدوا او دی به گواہی ورکی علی انفسهم تخفل ځانونو باندې انهم كانوا کافرین د دې خبرې چې دی او کافران یعنی په کفر کې ذالک دا د دې لپاره کې علم یکن ربک مهلك القرى بظلم چې نه دی رب ستا چې کوم دی هلاکون کې هغه کلو والا لرا بظلم په ظلم سره یعنی ذاته الله پاک چا سره نه کوي واهلها غافلون او دا هغه اهل حیال یعنی هغه خلق خبر نه دی هغه غافل مطلب دا چې هغه دی یو حکم نه خبر نه او الله په عذاب راولي چې تاسو ولې کفر کوئ نو الله به هغه لاول پیغمبر لېږلو اوس چونکې ټول دنیا د انسانانو د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی او هغه خاتم النبیین د تر قیامت پورې بل نبی بن راځي او زموږ او تاسو د هر کلمې والدا ذمہواری چې ټول دنیا کې دین خور کو خو دین به ال خوريږي چې موږ په خپل په دین باندې راشو کنه موږ ته تبلیغ والا دا خبره کوي چې موږ په خپل پوره په دین باندې راشو چې کله موږ په خپل پوره دین باندې راشو نو بیا به دې قابل شو چې موږ بیا به هغه ته وایي چې الکه صحابه به چرتلار نه وسوي چې تاسو زمونږ غوډه شي موږ چې څنګه یو بس داسې شي موږ ته ګورئ چې موږ څنګه عمل کوو دروغ نه وایو تاسو دروغ مو وایي دوکه چاله مو ورکوي موږ دوکه چاله نه ورکو تاسو مو ورکوي بے انصافی چا سره مکوي کرور خور وي او که پردی وي او که هغه چې مسله لراغلو بیا په انصاف فیصله کوي او اس قسم زیاته بچا سره نه کوي د چا حق نه واخی او د الله عبادت وکوي مون در باندې فرض دی روزي در باندې فرض دی چې چاله خدای مال ورکړي زکات ورکړي او چې چاله بیا مال ورکړي خدای پاک نو حج وکړي د استطاعت سره او په یو الله باندې ایمان ساتي او پیزه وخت موږ بادا کوي بس دغه احکام دي نور څه نشته د شراب نه بزان ساتي د جواره نه بزان ساتي او د حرام خورې نه بزان ساتي د سود نه د دروغ نه او د مردار نه بزان ساتي چې کوم حرام دي راغي نه به خبرې چې دا محرم دي دا حلال دي حلال بخوري حرام به نه خوري دا د الله حکم دي بس دغه خبرې دي بس په دې باندې وخت یې رول له په دې باندې چا وخت کو دا الله ولی دی او دا جنت کې به داخليږي آسان کار دی
خو بس شیطان دلته کې الله پاک فرمایل کنه ګوره وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چویلی دی دنیاوی د دنیا زندگانه هر سره موږ تاسو څونه مسلمانان دي په دوکه کې نه چولي چې مر خلاله لري او کوار څه بیا به توبه وباسي نو بس څه چلې د هغې مسله دا ده چې بس څوک وروره ښه عمل نه کوي ولې هر سړی په دې کې پروت دی چې یاره توبه به بس وباسم لا وخت ډېر دی لہذا دې دپاره الله پاک فرمایي چې الله پاک په چا باندې ظلم نه دی کړی یعنی چې داسې هلاک کړي دي ولکل درجات مما عملوا او دا هر یو دپاره درجې دي د هغه د عمل لحاظ سره وما ربک بغافل او نه دی رب ستا بخبره عما يعملون د دې د عملونو نه دلته کې الله پاک فرمایي چې چا لږ عمل کړي نو هغه ته به کمه درجه په آخرت کې ملاوي چا ډېر عمل کړي نو هغه ته به ډېر لہذا کوشش وکړي په دنیا کې نفلونه ډېر وکړي خیراتونه وکړي چې چا له مال خدای پاک ورکړي ورسره نور هم چې نه څومره کار خیر کېږي نو بس کوشش وکړي دا لږه غوندې زندګي ده دا چانس دی تاسو ته او یا اتیا کاله دي خو دا ډېر قیمتي دي عربونه او خرابونه کاله به بیا تیر شي خو هغه به نه ختمېږي لہذا دا 50-50 کاله عمر چې کوم دی دا ډېر قیمتي دی او په دې کې ځان چې کوم دی نو ځان له درجې زیاتې کوي د هر عمل مطابق او دغه شانتې چې چا ډېره ګناه کړي نو دومره ښکته جهنم ته به ځي وربک الغني ذو الرحمه او ستاسو رب چې کوم دی بې نیازه دی او هغه رحمت والا ذات دی ذات د رحمت دی هغه د هر څه نه بې پروا دی هغه ته د دې عملونو ستاسو ضرورت نشته تاسو له ځان لپاره کوئ څوک چې ځان له څومره عمل وکړي دومره په درجه اوچتئ ان یشاء یذهبکم او که چېرې وغواړي الله سبحانه وتعالی تاسو بوځي به ویستخلف من بعدکم یعنی تاسو به د دې دنیا نه بوځي او ختم به مو کړي ویستخلف من بعدکم او راب ولی تاسو نه پس ما یشاء څنګه چې وغواړي الله سبحانه وتعالی انشأکم چې څنګه پیدا کوي تاسو کما انشأکم لکه څنګه چې تاسو پیدا کوي من ذریه د نورو د نه اولاد یعنی تاسو د خپلو پلارانو نه پیدا شي تاسو پلاران تاسو د نیکونو نه پیدا شوي دي که نه قوم آخرین نور خلقو لره خدای پاک به نور خلق راولي الله پاک فرمایي که چې تاسو نه سمېږئ زه به تاسو ختم کړم سیلی به در باندې راولم سیلاب به در باندې راولم زلزله به در باندې راولم ټول به مړه کړم او بس بیا پاکیزه خلق نور پیدا کړم چې به عمل کوي اوس الله پاک فرمایي انا یقینا دا خبره ده ما توعدون هغه د څه چې وعده کېږي تاسو سره لآت هغه به ضرور راځي وما انتم بمعجزین او تاسو نه الله طرف الله لرا یعنی عاجز کوونکی یعنی هغه عاجز کول نه شي که تاسو ټول مخلوقات یو ځای شي نو الله سبحانه وتعالی قوت طاقت تاسو ختمول نه شي دا ورځ بم راځي دا مرګ بم په تاسو راځي لہذا تاسو دې ته دا کوي او ته قل او فرمایا اے نبی علیہ السلام ته دیتا یا قوم اعملوا اے زما قوم عمل کوي علی مکانتکم پخپلو زینو کې انی عامل او زما عمل کوونکی فسوف تعلمون ډیر زر به تاسو ته پته ولګي من تكون له عاقبه الدار چې چا د پاره هغه کور د آخرت ته انه لا يفلح الظالمون او بلا شک او شبی یعنی فلاح ته ندی رسیدونکي ظالمان خلق یعنی فلاح بونمومي لہذا که چې فرض کړه رسول الله پاک دا فرمایي چې ته خو دې ته وایا که چې بیا هم دې ستا خبره ونه مني نو بس اخر کې ورته دا وایي تاسو خپل عمل کوئ زه خپل عمل کوم او بس اخر کې به تاسو ته خپل اجر ملاو شي په آخرت کې سزا به ته ملاو شي او اجر به مسلمانانو ته ملاو شي او سزا به کافرانو ته ملاو شي او ظالمان چې دین هغه به کلم فلاح ونه مومي کامیابی به ونه مومي نه په دنیا کې نه په آخرت کې